अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती युज़ाहिरूना अलल हक़्क़। वक़ालल इमामुल बुख़ारी हुम अहलुल इल्म। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आफ़ाक़हा गर्दीदअम मोहरे बुता वर्ज़ीदअम बिस्यार बांदीदअम। लाकिन तू चीज़ें दीगरी तो मनशुदी मन तो शुदम तो तन शुदी मन जा शुदम ताकस न गोयद बादजी तो दीगरी मन दीगरम। मुसलमानों न घबराओ खुदा की शान बाकी है। मुहम्मद पर जो उतरा वही कुरान बाकी है। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। काबिल सर एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम मक़ाम नाज़ को नदी कली गैरतमंदों पर इस्लाम वाइन व शराब जनाब हज़रत मौलाना क़ारी अनवर अली से उस्तादुल क़ुर्रा वल हुफ़ाज़ व दाग़ी तमाम मुदर्रिसीन अदिख़ुली बारौना का दस्तार बंदे बानी हगी तमो मुबारकबाद पेश करूँ और तासु टोल कली तम मुबारकी पेश करूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नन तासु पर कली के दे मदरसे द बरकत या अख्तर दे या रौनक दे तासु बच्चों कुरान नवीली दी या नूर ज़ीन माशुमानुम दलता ख़त्मुन दाउन तासु सेरादा तासु इज़्ज़त दे देर मुबारक शे। हज़रमनो उलमा डेर नास दी तासु सर वक़्त इंशाअल्लाह मुखातब की तासु खिदमत अक़दस की मुख्तसर या सो खबर है उसको टोलना अवल दा द दुनिया टोल निस्बतुना दा बेकार असल निस्बत दा दीन। लिहाजा दीनी निस्बत दा पर दुनिया की द टोलना बेहतरीन निस्बत बयान निस्बतुना दा अर्चा पख्पल ज़बानी यौद से निस्बत दे जिसरे क्यों सड़ी मुसलमान ददा दम इस्लाम रिश्तम कमज़ोर रिश्ता न रहा दी मुसलमान यो अमल नहीं करे और कल क़यामत औरस दे जहन्नम के प्रोती
او جهنم کې سوځي نو دا کفار به ورته وایي چې لکه مونږ که سوځو نو کافرانی تاسو ولې سوځئ نو دوی به ډېر خفه شي وی الله رب العزت کو فرمایي چې د چا په زړه کې د ذرې برابر ایمان د اوري د دانې برابر په ما باندې ایمان شتا نو دا انسانان ټول د جهنم نه روباسي او جنت ته داخل نو دغه هم بې فایدې نه دا ګوره ډېر لوی د کمال شی خو دوه قسمه خلک به جهنم ته ځي یو کافر او بل هغه چې مسلمانی خو ګناهګار مونږ چې دی خلکو ته وایو چې تاسو دین او قرآن لراشه مونږ سره دا غم نشته چې دی به جنت ته نه ځي جنت ته خو به ځي ننی که سبای اولی که رسلی خو مونږ سره غم دا دی چې د سره د جهنم د اور نه خدای محفوظ کی او بیا را سره یوازې د دغه غم هم نه دی بیا چې دی جنت ته لاړ شي نو په جنت کې به مختلف مقامات دي یو د عام مسلمان مقام دی او یو د اهل قرآن مقام دی یو د عام مومن جنت دی او یو د حافظ او د عالم جنت دی د عام سړي جنت په خپل ځای ډېر لوی دی خو چې کوم مقام په جنت کې د عالم دین دی او د حافظ دی د خدای په مخلوق کې داسې مقام د بل چا نشته زه درته رضانه نه وایم والذین اوتوا العلم درجات چاله چې خدای علم ورکړی دی دله به خدای جنت کې درجې ورکړي د نبی علیہ السلام د تر زوی دی حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه دته موږ رئیس المفسرین وایو دی وایي چې دا 900 درجې دي او د یو بل نه په نوري رفتار 1500 کاله فاصله کې پرتی دي لري لري او دا 900 په 900 به خدای د قیامت په ورځ جنت ته چې مؤمنان داخل کی دا به هغه چاله په جنت کې ورکوي چاله چې خدای د قرآن او حدیث علم ورکړي سبحان الله وایي مونږ وایو چې التم مقام التم یو عزتي د علم د وجې نه ګوره چې یو سړی دی خو به جنت ته لاړ شي یو سړی ته به خدای وایي ودرېږه ته به نه ځې دی به حیران شي داسې وبه یېرېږي چې چېرته غلطي به مې کړې دي پولیس رات سره خوا کې نو دی به ویېرېږي وبدرېږي دی به د قرآن او د حدیث عالمي ده ته به وویلی شي چې ته یوازې مزه ته د خپل بیا هم دی کې مختلفې مرتبې دي بعضې علم غټ دی بعضې وړوکې دی بعضې کمزورې دی بعضې سره د عمله دی بعضې د عمل سره کمزوري ده دا ټول علما دي که ادنا دي او که اعلی دي او که اوسط دي ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ز رحمان حلقه بگوش د هر عالم يم که ادنا دي که اعلی دي که اوسط دي د تبوي چې ته او یا کس د خاندان بوزا بل تبوي تخبل شاگردان بوزا بل تبوي تخبل خاندان شاگردان خادمان بوزا او داس علماء بم پدی امت کی چې خدای به داغه په شفاعت او شفارس او کفالت د آسمان دستور عمر خلق ګناهګار جنت ته داخل کی دا د علم برکت دی زه اکثر دا نقطه ارزه کې وایم او دلته مې په انسانانو کې د نبی په شان انسان ني خو په نبیانو کې د محمد رسول الله په شان نبی نشته شته بګي حجت الاسلام حضرت نانوتوی رحمت الله علیه فرمایي چې د ختم نبوت دلیلونه ډیر دي خو یو دلیل دا دی چې خدای څومره علم پیدا کړو هغه ټول علم په محمد رسول الله باندې تمام دوی سیتی آدم علیہ السلام ورکړي د نور انبیاء ولا دې ته مونږ علم معلوم وایو زنه قاری مطیب رحمت الله علیه او علم معلوم او حکمت ابراهیم خلیل الرحمن لورکو او کله چې محمد رسول الله راغی علم ورک معلوم ورک حکمت ورک علت ورک د علت نه اخوا علم نشتا اليوم اكملت لكم دينكم صحیح روایت ته علمت علم الاولين والاخرين مال خدای دړمبو علم امراک مال خدای د اخرو علم امراک تجلى لي كل شيء تمام جهان ما ته خدای متجلى
عزت هم ورکړ. کینه مچې کې جزاکم الله. ته لا تکړه د دې نور خو د ډېر خوږوالي د لاس زبان نه کولاوي. اسفل وجدا نمی شوت لبم شاهد رسید برلب زیب النساء لبم ناصر علی بنام علی یافتی فنا ورنا بذوالفقار علی سر برید ام. ما بلا تدیر سویلیو خو چونکې دا محفل د سره ظالمانو تاسو خو پتی د سبحان الله وای کنه تیز وای سبحان الله دا خدای ولی انزا چې چا وادي په ایمان وای پردي واده کې خلک علاګانی وباسي کنه د شکرانی په تور خلک 2 رکعات نفل کوي کنه کوي د سره شکرانی په تور سبحان الله وای خدای به نه قبول کی کنه او که زما په خبره نه پويږي قدرمنو عرض میدارې چې علمونو سره عزتونه تړلې دي. د دې وجنا اوس دې زمانہ مخکې قاری سے سیدنا صدیق اکبر باندې تقریر وکړ رضی الله عنه. بعد الانبیاء افضل البشر سیدنا صدیق اکبر دے. وجہ صدا وجہ ما توقع وجہ دار قدرمنو حضرت نانوتوی صاحب وئی چې د صدیق مرتبه علمی دا شهید عملی مرتبه لري ولی عملی مرتبه لري صالح مرتبه عملی لري نبی مرتبه علمی لري او صدیق مرتبه علمی لري. ګینه کله کله امتی د نبی نه عمل زیاتو کی. ګوره جی نبی علیہ السلام یو کرت حج کړی دی او امتیانو کې داسې خلک شته چې شپږ شپېته او یو یاجونه کړي دي. شته که نشته؟ سیدنا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې څومره د بلوغت عمر خیرات الحسان وایي چې دغه عمر حجونه و. نبی علیہ السلام 3 عمرې کړي دي. کتاب الحج عمره کې محدثینو لیکلي مولا علی قاری عمرۃ القضاء شمارو که نه شمارو 3 کړي دي که شمارو 4 کړي دي. امتیانو کې 400 عمرې خلکو کړي دي. د امتی عمل په عدد کې زیات دی خو که دا تمام کائنات بیت الله شریف کې چې یو عمل پلک قبلیږي او ټول عمر لیلۃ القدر شي او عبادت اوکی په یو چاپړي کې کېږي زما د پیغمبر 2 رکعات مست نه رسیږي. مرتبه علمی دا چې کله مقام علمی دی عمل کی زور دے. صدیق اکبر اغا مجمع العلم دے علم پکی راجم دے مرتبہ علمی دا کل ما سبب اللہ فی صدری الا ما سببتو فی صدری ابی بکر. سچی مالا پیغمبر رب وی را کری دی ما ٹول دا سیدنا ابو بکر صدیق پسینہ کے ورہ چھولی دی. نو چی مرتبہ علمی دا نو مقام اچت دے کنے دے. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا اشارے نو نه د بټګرامو نه د دواویو نه د چارسدیو نه د خیبر پختونخواو نه د دې بر صغیرو او په ایمان وای دا مونږ تاسو چې ټول ولاړ دا سلور کنجه دنیا امام سے په دوله سلام کوي کنه کوي نو ولی ورته کوي علم ورسره بدماش نو د دواوی ټوپکمار نو د اشنغر نواب او خان نو ادي خیبر پختونخوا گورنر وزیر اعلی نو په جیل کې وفات شوی او دومره بې وسه ملاو خو د علم ثاني نه وه مجتهد مطلق امام اعظم سپرلیټیو ډیګري سره د علم یو عظیمه پیمانه وه د انبیاو صحابه کرامو نه پس که خدای په جهان کې چاله علم ورکړی هغه نعمان بن ثابت امام ابو حنیفه رضی الله عنه له رب ورکړی چې کله ولا خدای غټ علم ورکړی په دنیا ولا خدای غټ عزت هم ورکړی. د پیمان وې د علم عزت پکاو کنه وکاو ان شاء الله تیز وې کو وکبه کو ان شاء الله. او یاد ساته ما تاسو ته وې چې جنت کې هم الله رب العزت علماء کرام له درجه د علم ورکړي. د علم عبدالحی بابا لیکلی تعلیق الممجد کې او شان ورشا کشمیری انوار الباری شرح بخاری کې چې امام محمد سے چا په خوب کې ولید په خوب کې چې ولید نو ته خدای په جنت کې کم مقام درکړ وته خدای په جنت کې د علم د برکت ډېر غټ مقام راکړ وته استا استاد قاضی ابو یوسف کم زید بیاغه زمانه موچته په جنت کې وته امام ابو حنیفه د دوړو استاد یو کم زید نو سبحان الله وتی زوای کدر باندې خو لګي وای وا و امام ابو حنیفه صاحب خود خپل لوی علم د برکت ر جنت په سکارو کې پروت دی. انسانانو له بد علم په بنیاد حضرت عباس صاحب د پیغمبر ترو 2 کالته مشهور زما خبره دا واکشي 100 کالته مشهور
دو کاله ته مشر د پیغمبر ته چا ورته وی انت اکبر ام محمد تلوي کې محمد رسول الله لوی دی ورته وی هو اکبر او هغه لوی دی انا اصلا زه د سره په عمر کې زیات یم د دې وجه نه عزتمندو د علم قدر پکار دی که پکار نه دی اوس مې یو حدیث طالبانو ته مسکات شریف کې وی د احد جنگ شو ډیر زیات شهیدان شو شهید له غسل ورکه جنازه بکې کنه کې احناف وایي چې غسل به نه ورکې کفن به خپلې جامې خو جنازه به پکې شافعي صاحب وایي یو هم پې نه کې خو موږ دلیل کې دا وایو چې کله احد کې جنګ وشو شهیدان ډېرو د پیغمبر په لسو کسانو جنازه وکړه او بیا وفرمایل چې دوه کسان په یو کفن کې راغونغاړې کفنونه کم بیا دا ووي چې قبر اجتماعي کې او یو ځای کسان پکې ښخ کې خو د ټولو نه اول هغه سړی ور وړاندې کې قبر ته کم ته چې د ټولو نه زیات قرآن یاد دی قدموا اهل القرآن د ټولو نه وړاندې هغه خلک مخکې کې چاته چې قرآن یاد دی اوس عزتمندو نوره خبره نه کوم په دې علمي خو دومره وایم چې دا راته ووایې چې آیا په دې وطن کې د علماو قدر دی که په دې وطن کې خلک د اډمانو قدر کوي دا راته ووایې د علماو څوک قدر کوي د علماو قدر ونو جزاکم الله زه خبر اخیری کوم زما ته متوجه شي دلته خلک د علماو قدر کوي که دلته خلک د ډمانو قدر کوي ستا په دې دعاوه کې اجړه راغلی و اجړه او هغه اجړه چې په دې سړک باندې کله ته شب قدر چوک ته ورسېده نوم یې نالمه او درته به یې والمه څه نوم و نوم یې چاله ورځي ماله خو راځي خو دا ځای پاک تېرو کوې یو اجړه داسې راته و چې څنګه دې شب قدر دې چوک ته ورسېده نو خلک وایي غریبي ده والله که غریبي شته ستا د سبزۍ خرڅوونکي یو غریب سړی مزدور 15,000 روپۍ سره جیب کې وي او چې د چپ قدر چوک ته ورسېد په هغه اجړی چوک کې وشیندلي وي زه نه ومه وي چې استقبال یې وکړو 14 فروری ویلنټاین ډے چې د یهودو تهوار دی په هغه ورځ چې پیغمبر وایي خالف اليهود والنصارى والمجوس چې یهود څه کوي تاسو د هغې مخالفت کوئ زما پاکستان کې د ویلنټاین ډے په ډے باندې خلک یو بل له رومالونه ورکول جینکو هلکانو له او هلکانو جینکو له نو چې ستا پېښور یونیورسټۍ کې بله ورځ ستا د وطن یو ډمه وه ګلپاڼه ورته وایي چې بله ورځ راتله ما سره اخبار ته راشه موجوده ده په هغه ورځ باندې ورته ټوله یونیورسټي بنده وه په ایمان وایي ځې چې ستا په وطن کې جزاک الله ستا په وطن کې د یو ډمې استقبال هغه خلک کوي او یونیورسټي ورته بندوي او دا هغه ډمه وه چې په دغه یونیورسټۍ کې پرچه ورکول او نقل ورسره ګیر شو او پیل یې کړه هغه نالایقه خلکو ته استقبال کېږي او ستا د وطن عالم شیخ حسن جان شیخ المشایخ فخر خیبر پختونخوا شیخ حسن جان شهید اسلام هغه له خلکو استقبال په ګولو باندې وکړو وی که کوي نه کو شیخ الاسلام حضرت تقی صاحب کراچۍ کې خلکو په ګولې ورولې عزتمندو دا استقبال ورله په ګولو باندې وکړو شهید اسلام زبدة المحدثین شیخ المشایخ شیخ ابن شیخ شیخ سمیع الحق شهید خلکو په چاکوانو باندې وو عزتمندو دلته د عالمانو خلق قدر کوي خو په چاکوانو په ګولو استقبال کوي عزتمندو دا وایو اوس هم دا قوم زما د عالم په قدر نه دی پوهی اوس هم دا قوم زما د علم په قدر نه دی پوهی انشاءالله موږ ته پته ده چې دا وطن د کوم عالم په قربانو آباد دی کومه لوپټاو برقه چې زما د کور په پیغلې د سر د پاسه پرته ده دا د دې مدرسې او د جومات برکت دی انشاءالله کوم خلک چې د دې ځای نه د عالمانو اثر ختموي هغه به انشاءالله خدای به هم ختموي او موږ به هم ختمو انشاءالله ختمو به کوي نه ختمو انشاءالله تا ته به خلک په کلیونس کې وایي ای دا مولي صاحب نه دا غل دی ای دا مولي صاحب نه دا زکات خور دی ای دا مولي صاحب نه دا پلانکی دی د ټولو نه غټ د اوسنغه دی دا کوم چې علماء پسې لګیا دی که نه دی پیغمبر علیہ السلام کفار وی د صادر پټ کړی دی په ایمان وی پیغمبر صادر پټولی شي وای والله چې پیغمبر ته خو که چا ویلي وي چې دا سرونه راته خپوته کېدل نو ورته به یې ښي
خو دوی وی الله وی که څوک دا خبره کوي نو ګور یاد ساتئ زبر دې خلکو لپاره د پیغمبر د طرف نه کافي شمه او بیا د پیغمبر په زمانه کې او د صحابه کرامو په زمانه کې دې ګستاخانو نه سرونه ووال موږ دا واضح وایو چې دا وطن زمونږ دی دا خاوره زمونږ ده دا مدرسه زمونږ ده او زه د خپلو مولیانو ته یو خبره کوم دا یو خبره وایم د وړوکي نه وړوکي طالب هم قدر کوي په خپله یې کوي نو عوام به هم کوي چې تاسو په خپله د علماو ګستاخي او بېعزتي شروع کړه په کومه ورځ بیا به د یو امي په سر کې پړه کې به هم د عالم قدر نی رحماء بینهم که ځان ته د پیغمبر وارث وای او که دا وای چې نه صرف دنیاداري ده نو بیا چې څه کوې هغه کوه خدا یو خبره کوي انشاءالله په خپله به هم د علماو قدر کوو انشاءالله نور ته به هم د علماو د قدر تعلیم ورکوي انشاءالله وایي زما خدا عقیده ده چې زما نه دوه ورځې مشر عالم دی زه به هغه ته ځای پرېږدم زه به هغه له مقام ورکوم زه به د هغه احترام کوم انشاءالله که څوک د علماو ګستاخي کوي مدارسو ته لار بندوي هغې ته عزتمندو بند تړي نو انشاءالله د هغې مقابله به شریکه کوو که نه به کوو انشاءالله او عزتمندو آخري وخت دی خبر آخري کوم سږکال د پاکستان مدارسو 12.5 لاک حافظان پاکستان کې جوړ کړي دي نشی بندول حافظان انشاءاللہ ہوئے نشی بندول سوک مدرسی انشاءاللہ او داخل کوئی ابلوز رحمت اللہ العالمین وہ اسکالرشپ پنوم بانی مولیان لے او شے تیار کرے چی دوی لبا مون 15 و 10 روپے ورکو اسکالرشپ امزاد سر سنبالی کے زدہ قوم پا وظیفہ خوشحالے خو صرف دم رویم تاسو چکم خلق دغل تکینو لی پا دغل پیسو اغیل پر تواخون رخلے واخلے چی علماء پسی خبری نکئی جماعت پسی خبری نکئی مدارسو پسی خبری نکئی بیا تاسو علماء پسی خبری نکوے زمن دا وظیفو خبری نکوے تاسو دوے تاسو چی دنیا اشتماق کے کما قانون سازی دا مدارسو خلاف کرلا آق قانون سازی بدل کے تاسو دا ریفارمز پنون باندے دا اصلاحاتی مدارس پنون باندے دا مدارسو بنیاد ختم والغوارے دغن راوڑے کتی راوڑے او کتی نراوڑے انشاءاللہ کڑم خیو کبدی مدرسہ بابادی ہوئے آباد ابھی کنوے انشاءاللہ سخکال پاکستان کے 30 لاکھ طلبہ کرام مدارسوں کی سبق ہوئی 45 ہزار افتر ریکارڈ اندر ریکارڈ مدارس ایکٹیویٹ کی پاکستان کے انقلاب برازی یا وقت برازی پدی ملک کی برازی دمحراب مدرسین برازی اشارہ کی دستار بندے کمزے کیوی یو قاری انور علی پیدا شو دا حافظان و سیلاب پیدا شو کہ پیدا نشو الحمدللہ انشاءاللہ نسوک مدرسہ بندولی شی نسوک جماعت بندولی شی وقت براشی چی دا پاکستان پا ہر قربان با دا مدرسی بورڈ لگو انشاءاللہ وہ انشاءاللہ او دا پاکستان پا اسملے کی بابیا دا ایکسپورٹ پارک شدنی انشاءاللہ دا دی مدرسی حافظ و قاری بناستے و دا قوم پہ سلی بگئی حاضر واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پا 15 تاریخ باندے دل تستاسو پا دیکھلی کستاسو برم مدرسہ را آگئی کی انشاءاللہ لس کسا مفتیان صاحبان اور دویش کسا علماء فارغی دارتا دا دعاوی پا تاریخ کی زمان پا خیال رنبیزل دی چه لس مفتیان تیار شو داستاسو زمان خوش قسمتی را 15 تاریخ بانے با اتون والا دول سپوری انتا دستار بندی دا طول علماء با موجودی تاسو طول تا زمان دعوت تی طول برازے انشاءاللہ حاضر واخر دعوان الحمدللہ